هغسې ورسره کېږي لګي. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې یو دعا کول پکار دی. دویم دې سره سره د حالاتو ته تیاری هم پکار دی. زمون په ملک خدا نشته دی. اوس نیم خبر ما چې کله سبق وی طالب علمي زمانه مې وه، نو زما یو ملګری و هغه مدرسه کې د بهر ملکونو طالبان هم سبق وی. زما یو ملګری و هغه د ترکي و، د هغه نوم و سیف الدین اقوش. زما ډېر ښه ملګری و، ما به ورته تکرار کولو، هغه به غوږ کېښودی او ما به تکرار کولو. ما ته به یې چې ما ته وایه. نو هغه چې کله تلو نو ما ته وی چې کله دوره حدیث نه مونږ فارغ شو، ما ته وی چې زه وطن ته ځم، خو ما ته یو دوه دعاګانې کو، ځکه چې دا حالات به په ما راځي. ما ورته وی څه؟ وی زمونږ د ملک دا رواج دی هغه وخت کې، دا د سن 1980 دهایي ده، زمونږ د ملک دا رواج د حکومت چې هر یو نوجوان به فوجي ټریننګ حاصلوي او څومره موده یاده که دومره په فوج کې تیروي. بیا که د حکومت خوښه شوه نو هغه به فوج کې پرېږدي، او که څوک بیا بهر روزي نو هغه به روزي. ما دپاره دا دعا وکړه چې زه د دې ټریننګ نه مستثنا شم، ځکه چې ما سبق وی ما نه به سبق هیر شي. دویمه دا چې هلته کې قاضیان دي، نو دعا راته وکړه چې الله پاک مې قاضي جوړ کړي په عدالت کې. چې هغه نازک ډېر زیات ده، ترکیان ډېر نازکي. مونږ چې به کپړې وینځلې په خپله مو وینځلې، نو هغې غریب چې به کپړې وینځلې نو د ینکونو نه به وینه روانه شو، دومره نازکې ګوتې وي. زه به ورته ډېر خفه کېدم. او چې کله بیا تلو نو دعاګانې خو شوې، دعا ته د سړي څه پامي، الله جل شانه غواړي. الله پاک بادشاه دی، سمیع و بصیر دی. بیا څه زمانه د هغه د خط و کتابت په ذریعه ما سره تعلق و، اوس نشته، ډېر وخت شو. ما ته خط راواز شو، الحمدلله هغه دواړه دعاګانې چې تا کړې وې هغه قبولې شوې. یو فوج زه تلو سره فوج ته م لا نړم بلکې قاضي جوړ کړم، او د قضا هغه هم قبوله شو. نو اوس زه قاضي ما، خلکو فیصلې ما ته راځي او زه هغه کوم. نو دا مې تاسو ته وی چې د هغې ملک هغه وخت کې اوس راته پته نشته. دا رواج چې هر یو نوجوان باندې ټریننګ کوي. قرآن کریم دی آیت کې الله پاک فرمایي وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تاسو تیاری وکئ، تربیت وکئ، مشق وکئ، ټریننګ وکئ، لهم دی مشرکینو دپاره ما استطعتم من قوه، چې څومره ستاسو وس کېږي د قوت او د طاقت. دا امر حکومتونو تم دی، اسلامي حکومتونو ته، او دا حکم عام مسلمان افرادو ته هم دی. عام مسلمانان افراد هغه داسې پکار دی چې کله ضرورت راشي، موقع راشي، نو چې کم از کم دی یوازې خو د دشمن سره جنګېدی شي. که چېرې دی د ټوپک په چلولو نه پوهېږي او د وهلو چل د دشمن نه ورځي، نو دی خو تیار نوړی ده، بس دشمن به هړپ کوي. او بل دې طرف ته چې کوم دی نو دا حکومتونو ته پکار دی چې هر اسلامي حکومت هغه ځان تیار ساتلی. مستطاعتم من قوه، مستطاعتم کې دې طرف ته اشاره ده چې څومره پورې تتلی شي تر هغې پورې دا قوت جمع څومره پورې تتلی شي. دا قوت چې چا نه دی جمع کړی او د خېټې او د نوکرۍ او د پیسو په فکر کې لګیا دي د عرب اکثر ملکونه د خلیج، نو حالات دې ځای ته رالل چې هغوی د دې دپاره د کافرو په لاس کې لاس ورکړي دي او دغه کافر یې ځان سره ملګري کړي دي. د الله جل شانه نه نظر یو کافر ته شو، دی به زمونږ مدد کوي او زما حکومت به دی بچ کوي، ځکه چې د سره جدید وسله ده، د سره ټکنالوژي ده، د سره هغه جهازونه دي چې د هغې مقابله څوک نشي کولی. او چې کله هغه کافر ملک په ده باندې خلاف شرع څه کار کول غواړي دی هغه کوي. د ده صرف او صرف نوم د اسلامي ملک پاتې شو، باقي دی لکه څنګه چې به پخوا هغه مداري سره چڼچړی یا به ګوډاګی تار به یې راښکلو نو هغه به ګډېدو. نو دغسې مثال د مسلمان د ملک شو. د دې بنیادي وجه دا ده چې د نه د ایمان د مضبوطیا خیال ساتلی دی او نه د دشمن مقابله کې ځان تیار کړی. د دې خبرې ته زور ورکړی دی چې پیسه ما څخه ډېر راشي. هر هغه لار هغه د اختیار کړي دی چې کوم د پیسو د راتلو ده. دا ډېر د افسوس خبره ده.
لیکن هغه لارې چارې چې په کوم باندې فوج مضبوطیږي، د دشمن خلاف یو مسلمان تیاری کوي حکومت، هغه لارې نه کړي، برای نام هغه فوج ساتلی دی بس چې هغه د جنګېدو هم نه دی، هغه د دشمن مقابله هم نشي کولی. نو الله جل شانه فرمایي وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. الحمدلله زمونږ ملک یو حد پورې په دې کې کوشش کړی دی. الله جل شانه دا خالص د خپل رضا دپاره وګرځوي، او الله جل شانه دې سره سره مونږ ته د اصلاح او د اخلاص نیت توفیق هم راکړي چې نیت هم خالص د الله دپاره. که چېرې نیت کې تبدیلی راشي نو ظاهر صورت خو ټیک دی، حقیقت کې بیا د الله جل شانه تعاون نی، د الله جل شانه سره تعلق، د الله نوم او دې سره سره دا تیاری. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې جنگ چې و هغه یو نوعیت سره، او نن سبا د جنگ نوعیت بل شان دی. هغه زمانه کې لینده او غشي و، توره وه، نیزه وه، برچه وه. نیزې ته زمونږ خلک شل وایي. د نن تقریبا 50 کاله مخکې په هر یو کور کې په دیهاتو کې به شل پروت و، لوی لاس کې به 13 سوکه به وه، او دا به د مارانو دپاره ساتلی و چې چته به چت کې یا یو ځای بل ځای لرې مار راووتو نو نیغ به یې پې والو. دې شل ته رماح او رمح وایي نیزه. دا به په اس باندې سورو او یا به په اوښ باندې سورو، د هلته نه به په کافر ګزار کولو، ښکته هغه به یې پې والو. او برچه به د هغې نه لنډه وه، هغه به یې وویشته په مشرق پسې. نو شیشناک سړی چې به د هغه برچه به د مشرق په دې سینه، په دې خېټه او د شانه په دې ملا کې ولګېده، هغه به مړ شو. او توره چې وه هغه به یې د مخ لنډ ګزار کو. او غشي ولینده چې و هغه د لرې نه ویشتلو، کافي فاصله کې به په غشي باندې دشمن ویشتو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل الا ان القوة هي الرمی، الا ان القوة هي الرمی، او کما قال علیه الصلاة والسلام. قرآن کریم کې چې د کوم قوت ذکر راغلی دی چې تاسو تیاری د طاقت کوئ د دشمن دپاره، دین مراد رمی ده. رمی ته نن سبا په انګلیش کې په انګریزي ژبه کې فایر وایي، فایرنګ، او زمونږ په ژبه کې ورته ویشتل وایي. نو ویشتل هغه زمانه کې د غشیو او د کاڼو، او نن سبا ویشتل د ټوپک دي، د تماچې دي، بیا د ټوپک دي، بیا د هغې نه غټ ټوپکې شوې، بیا توپه او ټینک، او بیا د هغې نه پس جیازونه او ایټم بم، د ټول په دې کې راځي. الله جل شانه په دې یو ټکي کې د هرې زمانې د مسلمانانو ته دا اعلان کړی دی چې تاسو د خپلې زمانې چې کوم سامان جنگ دی هغه ځان سره تیار کړئ، او دشمن دپاره دا تیاری وکړئ. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. دا ځان سره تیار ساتئ. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ مَا اسْتَطَعْتُم کہ جتنی حد تک آپ جا سکتے ہیں. چې کوم ځای کې بیا مخکې نشئ تللی، بیا هغه عمره والا چې څومره دي. په غزوه احزاب کې د کافرو تعداد 12,000 یا 15,000 او د مسلمانانو تعداد هغه 3,000، او 3,000 د 15,000 په منځ کې د یو د 5 نسبت دی، یعنی یو مسلمان او 5 په مقابله کې کافر. او د کافرو سره چې کوم دی نو 300 اسونو او 1000 ورسره اوښانو، او د مسلمانانو سره 100 دانې اسونه، او د کافرو سره د هغه زمانې نیزې، برچې، توري د هر یو کس سره. دلته و بعضې سره کاڼي، لیندې د هر چا سره نه وې، او چې چا سره وې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کافر ولګېدو په هغې به خوشحالېدو. حضرت سعد رضی الله عنه یو ځل یو کافر سره مقابله راغله، نو هغه کافر به په مسلمانانو ګزار کولو، د خندق ناخوا کافر ولاړ دی، بله مسلمانان غشي به یې ویشتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت سعد ته وایي اوله تم ورپسې وي. او غټ کافرو پهلوان چې څنګه د او هغه زغرو کې ټول بندو، د سر ته د اوسپنې ټوپۍ اچولې وه خود، او لاندې کمیسو د سینې ټوله په هغې کې بنده وه، کلکه اوسپنه وه، لاندې ټولې بیا کړۍ وې، زغره وه، سینې هم ګزار نه خوړو، مخ هم ګزار نه خوړو، سر هم ګزار نه خوړو، بدن ټول د زغرو نه د اوسپنې نه ډک. اوس دا کافر به لګي څنګه؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې اولای چې څنګه صحابي غشه پلنده کې خو وې د سترګې ښکارېدې نور ټول بدن یې پټو نو نیغ د سترګې باندې ولګېږي د سترګو په منځ کې سترګې سره او د غشه پکې نه نوته دومره توندۍ کې غشه تلو نو هغه کافر د خندق په ځای ولاړو نو خندق کې را پریوتو سره لاندې شو خپې په باندې شنو د خپې داسې کولاو شوې نو پردې ښکارا شو نو حدیث مبارک کې راځي چې د الله رسول او خندل دې ټیم کې په کافر پورې خندا دا جایز ده بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی داغه په تاوان باندې داغه په مرګ باندې داغه په تبا کېدو باندې داغه په هلاکت باندې د خوشحالۍ اظهار د الله رسول کړی دی مسلمان باندې څه تکلیف راشي هغه بے پردې شي هغه مصیبت راشي بیماری په شکل کې یا مالی تاوان یا اولاد داغه په باره کې به هرگز د خوشحالۍ اظهار نه کوي حدیث مبارک ته لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك اپنے مسلمان بھائی کے لیے کبھی بھی خوشی کا اظہار اس کے سامنے اس کی مصیبت پر نہ کرنا فيرحمه اللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو ٹھیک کر دے اس پر اللہ اپنی مہربانی نازل فرمائے ويبتليك اور اس مصیبت کے اندر جس میں وہ گرفتار تھا تم کو اللہ گرفتار کرے دا د زړه خوشحالي د ظاهر خوشحالي دا ټوله پکې داخلي مسلمان سره په زړه کې د عقیدت اظهار کو داغه په افغان باندې خپکیږي المسلم اخو المسلم یو مسلمان د بل مسلمان رور دی کافر باندې به هرگز نه خپکیږي داغه په تاوان خصوصا په داسې موقع نو عرض می دا کول زما عزتمند شي هغه زمانہ کې د قوت نه مراد داو او نن زمانہ کې د قوت نه مراد دا دی چې هر قسم نوی اسلحه چې څومره کې دي دا سات بیا دا وسله بیا استعمالیږي یا نه لیکن د دې ساتلو کې په دشمن باندې رو پروسي اوس پاکستان سره اټم بم دی د دنیا کافر ټول هغه په خدشه کې دي په یاره کې دي چې پاکستان سره اټم بم دی هغه اټم بم استعمال شوی نه دی هغه پروت دی لیکن یریږي ولې ځکه چې تیاره وسله ده دا غیر نه غبراوي او الله جل شانه په دې جنگ کې هو خدای پاک مې عزت راوستو دا هر څه الله جل شانه هو کله هندستان سره چې کومه ټکر وواله دا خو په ټوله دنیا کې دا سره وته چې اوس هغه اسرائیل له پاکستان نه مدد غواړي چې صرف او صرف یوازې ته زمونږ مدد کولې شي بل څوک نشي کولای په هر حال الله پاک فرمایي واعدوا لهم استطاعتم من قوه تاسو تیاری وکړئ د مشرکین لپاره چې څومره تاسو وس کېږي من قوت او طاقت هر قسم وسله پکې رااله ومن رباط الخیل او تړلی یسونه یا اسونه مو تړی ځان سره ساتلی او یا تړلی یسونه دواړه مراد رباط په معنا د مربوط او معنی مصدری دواړو سره مفسرین حضرات وایي چې الله جل شانه د قوت نه علاوه د اسونو تذکرہ کړی ده دې ته وایي تخصیص بعد تعمیم په قوت کې اسونه رالل لیکن دا اسونه الله پاک بیل ذکر کل چې په هر زمانہ کې د دې ضرورت پیښېدې شي تاسو سره به هوایي جهاز هم وي تاسو سره به اټم بم هم وي تاسو سره به هر قسم وسله هم وي لیکن د اس ضرورت پیښېږي ولې کېدې شي چې څه وخت دغه ټوله وسله دا فیل شي پټرول ختم شي دا وسله تباه شي کار پریدي اوس آخري جنگ چې کېږي نو هغه بیا په اسونو باندې کېږي د دې وجنه هر یو ویخ او بیدار حکومت فوج هغه ځان سره اسونه ساتي او چې کوم یو اسونه نه ساتلی دا کمزورې فوج هر یو حالانکه دا غي ضرورت پیښ نشي کله یو سو پیښیږي نه پیښیږي لیکن ساتي تیار پاغه باندې امانی پیسې خرج کیږي ولی ځکه چې دغه تیارې په خپل د الله جل شانه د دې حکم د لاندې داخل لې په دې باندې الله جل شانه اجر ورکړي دا هغه وخت کې دی چې کله ټوله وسله فعل شو بیا او په آخر کې د ضرورت پیښیږي د دې وجنه زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الخیل معقود فی نواسیها الخیر الى یوم القیامه الخیل معقود فی نواسیها الخیر الى یوم القیامه د اسونو پتندو کې الله جل شانو خیر تر قیامت پورې د حدیث مبارک نا اشاره دا معلومیږي چې تر قیامت پورې حکومت مسلمانانو ته پکار دي چې اسونه ساتي
او د مسلمانانو د پیغمبر اسلام او د قرآن کریم د دې حکم د وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث او د قرآن پاک د آیت د وجه نه نن سبا کافر قومونه هم ځان سره آسونه ساتي خامه د آسون رسالې ورسره وي نو د دې خاص ضرورت پیښیږي د ده په تندي کې الله جل شانه خیر د برکت شی دی په جنگ کې د جهاد دوران کې د استعمال وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ تُرْهِبُونَ بِهِ دا تیارې ځکه کوئ چې تاسو به د الله جل شانه په دشمن باندې رو بچوئ عدو الله نه مراد کافر دی مشرک دی کافر خدای نه مني خدای پیدا کړی دی او خدای نه مني خدای رزق ورکوي او خدای نه مني دا هر یو سیز بندوبست الله کوي او سجده بت ته اور ته کوي بوتانو ته کوي په بت باندې خفه کېږي د الله جل شانه چې څوک تکذیب کوي په هغې نه خفه کېږي د الله او د الله د رسول په باره کې ګستاخي کوي د هغې باندې پروا نشته دا د الله دشمن دی دشمن نور څنګه وي ځکه الله پاک فرمایي ترهبون به عدو الله تاسو د الله دشمن به په دې باندې یروئ چې دا تاسو ځان سره وسله جمع دې ملک سره پاکستان سره اټم بم شته د سره داسې شته د سره داسې شته د سره داسې شته دا ټول د قرآن کریم په دې آیت کې راځي په دې باندې اجر دی ثواب دی فضیلت دی ته چې څومره تیارې کوې د جنګ لپاره او دې نه معلومه شي چې دا روب غرزول دا اعصابي جنگ دی دا اعصابي جنگ نیورو وار یعنی چې اعصاب وسره مفلوج شي کمزوري کېږي چې رو په سړي باندې پروزي د ایمان رعب د اسلام رعب د هر څه نه سیوا دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلیفه دی امیر المؤمنین دی بادشاہ دی بهر د روم او د یو ځای بل ځای نه غټو حکومتونه به سفیر رالو یو ځل یو سفیر رالو هغه تپوس وکړو چې امیر المؤمنین سره ملاقات کول غواړم د خپل بادشاه له طرف نه څه پیغام راوړی د هغه دا خیال و چې د امیر المؤمنین به زموږ د بادشاه غوندې یو شاندار محلي او بیا به د هغه یو تخت وي په هغې باندې به ناست وي بیا به غالیچې او قالینونه او تکیاګانې او سره او سپین زر دا څیزونه وي نو چا نه یې تپوس وکړه امیر المؤمنین ځای کوم ځای دی امیر المؤمنین خو کور کې وي یا جومات کې وي خو دا وخت د جومات نه دی هغه دې وخت کې چکر ته ځي نو بهر امیر المؤمنین تللی او په یو باغ کې په ځمکه باندې پروت دی او په لوټه باندې سر لګولی او څادر یې په ځانه چولی او دی امیر المؤمنین او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه داسې عجیبه شخصیت و چې کله به ورسره خدام تلل ملګري نو بیا به روب یې دومره و چې کله به یې مخ راواړولو نو وایي بعضې کسان به پکې په ځمکه پرېوت د روب د وجې بیا به هغې ته وایي تاسو څه کوئ وایي صاحب موږ تا سره ځو وایي ځئ واپس شئ ما سره مه ځئ یوازې به تلو یوازې به ګرځو نو دا سفیر چې لاړو د کافر د طرف نه راغلی و حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره ملاقات چې وی کتل باغ کې پروت دی دی لاړو لرې ولاړ دی او راپي زلزل پې ولګي امیر المؤمنین خپله څادر د مخ نه لرې کو چې وی کتل سړی ولاړ هلکه څوک یې وی زه د فلانکي بادشاه له طرف نه سفیر یم وی په قلاره شه زه د سوی یم نه بیا د هغه بدن غرپندی ختم شو بیا پیغام وی چې سیف ستا خو نه محل شته نه دی تخت شته او زه د دنیا بادشاهانو څخه تلی یم ما د خپل بادشاه د طرف نه سفارت کړی دی لیکن په ما باندې کله داسې روب نه دی راغلی لکه دا اوس چې دا څه شو دا د ایمان روب او دا روب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمر صاحب نم ډیرو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مخکې انبیاو ته ډیر سیزونه ورکړی شوي خو ماته یو څو سیزونه الله راکړي دي چې دا سیزونه مخکې انبیاو ته نه دي ورکړي دا سیزونه مخکې انبیاو ته نه دي ورکړي یو دا چې اوبه نه وي نو زه او زما امت د اوبو په ځای په خاوره تیمم کولی شي دویمه دا چې د تیرو امتونو مز د خاص ځای عبادت خانې نه بهر بل ځای کې نه کېدو او زما د امت دپاره او ما دپاره ټوله ځمکه جعلت لی الارض مسجدا وطهورا ټوله ځمکه ما دپاره جومات دی چې کوم ځای کې ودرېږو مونځ زمونږ کېږي دا مخکې نوخه دا الله جل شانه تاسو ته درکړي سره د دې که یو سړي نه
په دکان کې، په پټي کې، په ملازمت کې، په کارخانه کې، په فیکټرۍ کې مصپاتې شي، دا واقعي شقي دی، بدبخت دی، محروم دی. الله پاک دې موږ د محرومتیا او شقاوت نه وساتي. دومره چوټې درکړی دی ته په هر ځای کې ودرېدی شي. جانماز ته دې ضرورت نشته. پاک ازمکه د ظاهر په باندې نجاست نشته، بلکې نجاست په او هغه اوچ شوی دی، پته نه لګي، په هغې باندې ودرېږه مونځ کوه. دې نه باوجود کې یو سړي نه مونځ پاتې شي، دا لویه محرومتیا ده، لویه محرومتیا ده. بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دریم شی وفرمایلو هغه دا دی چې زما رعب په دشمن باندې د یو میاشتې په مسافت او فاصله باندې بروزي. یعنی زه مدینه کې ما او دشمن زمانه یو میاشت لرې دی، هلته نه چې راځي ما څخه روب په هغه پرېوتی، دا هغه روب دی. نن سبا دې سیستوی ټوریسټ او دهشتګرد مسلمان ته پکار داسې دي چې کله هغه کافر ته مخامخ شي په کافر باندې د هغه ویره پروزي، د ده د ایمان د وجې نه، د ده د دیندارۍ د وجې نه، د ده د ګیرې د وجې نه، د ده د لباس د وجې نه، د ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت د اتباع د وجې نه. دا کافر د دې یار خو نه دی چې دی به هغه ته ځان داسې کچه پیکه کي چې هغه اونې یریږي ګبراو نه شي. او خو دشمن دی چې دشمن دی او هغه په جنگ کې او په جهاد کې قتلولی شي، هغه مسلمان قتلی، مسلمان هغه قتلولی شي، نو بیا چې په هغه باندې رو پروزي، نو دا خو مقصودي شی دی. دا لفظ چې استعمالیږي که چېرې دا دې دپاره استعمالیږي چې مسلمان منظر محیب او خوفناک دی، خوفناک. ما سره یو ځل د هغه زمانه کې چې کله په افغانستان کې روس جنګېدو، یو ځای کې د افغانستان په دې مجاهدینو کې یو کس ناستو په دسترخوان، ما هغه نه څه تپوسونه کول، هغه ما ته وی چې وی روسیانو زما په باره کې مشوره کړې ده چې دا آدمخور دی، آدمخور دی، سړي خور دی، او دې سړي چې کوم دی نو داسې رانیسي او خوري او تیروي. نو ته ما ته وګوره چې زه آدمخور یم. دا څه شی و؟ هیبت، روب. رسول الله صلی الله علیه وسلم انتهایی مهربانه هستی و. دا روب الله جل شانو هغوی ته د نور امتیانو په مقابله کې زیات الله ورکړی. نو فرمایي ترهبون به عدو الله، تاسو پې یروئ د الله دشمنان، وعدوکم او ستاسو دشمنان. دې نه معلومه شي چې د الله دشمن ستا دشمن دی. ای مسلمانه، شیطان د الله دشمن دی، ستام دشمن دی. کافر د الله دشمن دی، ستام دشمن دی. یهودی د الله دشمن دی، ستام دشمن دی. پیرنګی د الله دشمن دی، غستام دشمن دی. بت پرست د الله دشمن دی، غستام دشمن دی. واخرین من دونهم، او د دین علاوه نور کافر. دا نور څه مطلب؟ یعنی یو خو هغه دی چې تاسو ورسره جنګیږئ، او یو د دنیا کافر دی. نور چې څومره دي چې هغوی حالت جنګ کې نه دي، لیکن هغوی باندې مرو پروزي چې کله ته څه مړانه وکې، بهادري وکې، الله جل شانه تاسو سره فضل وکړو، مهرباني وکړه، تا ته برې په یو کافر باندې درکو، اوس ټول کافر د دنیا باندې رو پروزي. الله پاک فرمایي چې دې فایده دا ده چې نور کافرم لا تعلمونهم، چې هغه ستاسو په علم کې نه دي، الله یعلمهم، الله جل شانه ته هغه معلوم دي. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم. بیا فرمایي چې تاسو د الله په لار کې کوم یو شی خرج کوئ، مال خرج کې، سورلی خرج کې، جان خرج کې، وخت لګې جهاد فی سبیل الله کې، الله جل شانه به دا پوره تا ته درکوي. او د ټولو نه زیات د انسان د حاجت ځای چې هغه به یو سیز ته محتاج وي، هغه آخرت دی. په آخرت کې به دلته په دنیا کې او په پیسو باندې یو شی والی، په غله باندې مې والی، چا نه به سوال وکړي، هلته کې هېڅ شی نشته. لا تزر وازرة وزر اخرى، یو نفس د بل نفس بوج نشي اوچتولی. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، جس دن ہر انسان اپنے باپ سے وہ دوڑے گا، بھاگے گا. و امه د مور نه بتختی، و اخیه د رور نه بتختی، د ښځې نه به تښتي، د خاندان نه به تښتي، د قوم نه به تښتي. دلته کې خو د قوم سره ودرېږي به تپکې ولاړي، هلته دا نشته. هلته به دغه ایمان او خپل عمل په کار راځي. نو فرمایي وما تنفقوا من شیء فی سبیل الله، او کوم شی چې تاسو د الله په لار کې ورکوئ، یوفی الیکم، تاسو ته به هغه پوره الله درکوي. وانتم لا تظلمون،
او په تاسو باندې به ذره برابر ظلم نه کیږي. بهر حال دغه وخت کې دا حالات دا مې عرض کولو چې دې دپاره تیاری پکار دی، دعا پکار ده، تیاری پکار دی. او دغه دعا نن سبا کوئ چې یا الله دا یهود ذلیله کې او دی داسې خوار کې او داسې قتل کې کورونه یې داسې وران کې لکه څنګه چې د مسلمانانو سره کړي دي. واخر دعوانا